الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. زما عزت مندو بیانونا تقریرونه تاسو ټول واوریدو. الحمدلله زه یو عاجز او ضعیف کمزور طالب علم چې د الله تعالی د لوی کلام الله او د کتاب الله خدمت نه ادنا طالب علم نه الله تعالی اخلي. د دې شکریا مونږ سره کومه ده. نه د مدرسې څخه کارګزاري ده هغه به زه تاسو ته وړاندې کوم. بیانونه تاسو زموږ د معزز علماو دا واورېدل چې هغې کې مهمان خصوصي زموږ مفتی ندیم المحمودي صاحب چې هغې د پېښور نه تشریف راوړلی او دویم مهمان خصوصي ثاني بجلیګر صاحب مفتی محسن محمود صاحب دیگر علما ډېر علما راغلي. تاسو ماشاءالله د هغې نه هغه پرکشش کلمات هغه واورېدل. مونږ ستاسو د مدرسې یو لږه کارګزاري وړاندې کوو چې د دې مدرسې یعنې ګوره کې اول والی او آخر والی دې ځای ته راورسېده څنګه او د دې باندې کوم ادوار تېروتي دي هغه تاسو ته وړاندې کوو. د ټولو نه اول کمزور طالب علم د هغې کاکا شکریا ادا کوو چې حسنزی کاکا نوم یې دی چې د ټولو نه اول د دې ځای هغه بنیادونه او دا تمام ثوابونه په هغه پسې روان دا دي چې سره د دې چې خپل کور تنګ سخت تکالیف د سختو تکالیفو سره هغه د هغه ځایونه ورسره ډېر شي وو چې مطلب بعضې ورته وایي چې مدرسه هغه سر ته ورسوه خو هغه حسنزی کاکا د هغه زامن دومره په دین مین او غیور چې هغې وی چې په ځمکو کې زما کومه حصه او کومه ټوکړه بهترینه ده زه به هغه د خدای د کلام الله ته وقف کوم. نه اول د حسنزي کاکا مونږ شکریا ادا کوو چې الحمدلله دا د هغې حسنزي کاکا قربانۍ دي چې الحمدلله دې ده کې هغه د ځمکه وقف کړه او بیا دا ځمکه چې وقف کړه زه 5مه درجه کې ومه خامسه کې ومه او دلته به راتلو خپلو طلباو ته د صرف و رحو دوره به مې کوله او بیماری وه د دې مدرسې بنیادونه مونږ نشو کېښودلی. الحمدلله په دې کې دا شان طالبان هغه اخلاصمند چې زمونږ تارک دی هغې سره دیگر نور طلبه کرام دي چې هغې راولګېدل چې دې کې دا یو خټ و چې دا خټ دپاره مونږ سره دومره پیسې نه وي چې یاره مونږ دا وړاندې کړو دا ختم کړو په دې ځای کې مونږ بنیادونه کېدو. هغه طلبه وایي چې مفتي صاحب او مولي صاحب تاسو خو بیمار یې تاسو ته سخت تکلیف دی خو مونږ ته د دې ځای اجازت راکړئ چې مونږ په دې باندې بنیادونه کېدو تر څو پورې به تاسو دې ځای ته انتظار کوئ. هغه غیرتمند طالب علمان هغه راوړاندې شو په دې ځای کې بنیادونه کېښودل او الحمدلله د ټولو نه بیا په اول نمبر شکریا د کیم ادا کوم په دې خبره چې اول بنیاد کې پیسې د دې کیم لګېدلې دي چې په دې ځای کې دا خټ و په هغې کې 14,000 روپۍ لګېدلې شیول والا مونږ ته دا وایي چې ته به دا پیسې مونږ ته راکې. مونږ سره په هغه ټایم کې طالب علمانو مونږ سره د مشرانو سپورټ نه و. خپل طالب علمان په مانیزو په جومات کې کېناستلو چېرې دا مدرسه به مخکې کوو دا به جوړول غواړي. په هغې کې ټولو ملګرو مشوره وکړه چې هېڅ چاته لا مشرانو ته نه وایو لوی لوی خلکو ته نه وایو. هغې راولګېدل او په خپله باندې په دې کیمپ په دې جوماتونو باندې د کوګا په جوماتونو باندې هغې چنده شروع کړه او 12,100 روپۍ د هغې راټولې کړې. نه چې دلته رالو شیول والا مونږ پیسې ورکولې نو دا خو کمې دي خو چې کله یې ولیدل وي دا مدرسه لومبۍ بنیاد کېښودلې کېږي نو دا 2,000 روپۍ زما د طرف نه شو. نو لومبۍ بنیاد کې 14,000 روپو نه دا شروع شو چې په هغې کې لومبۍ طالب علم دی چې د خدای د کلام ته هغه 100 روپۍ لومبۍ وقف کړلې چې د دې نه به دا شروعات کېږي. د 100 روپو د طالب علم نه مدرسه روانه شوه او بیا 14,000 روپو نه دې نه مدرسه روانه شوه. نن الحمدلله چې تاسو یې دا کم طالب علمان او دا لوی لوی حافظان او زموږ د لوی لوی علما شيوخ اکابر دا راځي دا د هغه
پیسو او د هغې مشرانو د هغې یو ثمره ده چې ستاسو وړاندې ده. نو اول کارګزاري زمونږ د مدرسې شروعاتو کې دا ده. بیا دویم نمبر چې دلته مونږ سره طلبا دومره زیات شو د کلي او مسافر طلبا چې په هغې کې دننه مونږ سره رهایش کم شو. په هغې کې یو مرګی زمونږ ویډیو وایرل کړې ده تلې ده اګارۍ کې زمونږ ماما د اقبال ماما هغه ویډیو وکړه دا طالب علمان به دې چت تفاسوده کېدل دننه برنډه کې ځای نه و مسافر به دننه بره چت ته رالل دننه مونږ د مدرسې داخله محدود کړله خو ما وی چې یاره دا خو دلته هم مونږ سره خلک دغه دي خو زه راولګېدم خو د خپل ذات دپاره زما دا تن څوک قلم کي په والله بالله تالله ثم تالله چې د خپل ذات دپاره زه یو روپۍ د چا نه سوال وکړم چې ما ته روپۍ راکړه ما د خپل د دې بچو دپاره په خپل ذات په خپل نسب په هر څه مې خپې کېښودلې خو ما چې یاره د دا بچو د دې دپاره ځای آباد شي دننه نو په اول فرصت کې لړو دوبۍ ته چې د هغې مسافرو غیرتمندو وروڼو چې هغې کوم اکرام کړی دی مونږ له او کوم عزت یې مونږ له ساتلی دی تر اوسه پورې د هغې شکریا زه نشم ادا کولی هغې مونږ له ډېر بهترین هغې زمونږ هدف کړی دی احترام یې کړی دی هغې مونږ سره خپله روټۍ را سره نیمه نوړۍ هغې را سره نیمه کړې ده او مونږ ته یې هغه د خولې نه راوباسلې ده بیا په هغې کې 1,50,000 یعنې 1.5 لاک روپۍ زما ویزټ شوی او 1.5 لکه روپۍ د دوبۍ نه چنده راله په هغه 1.5 لکه روپو کې دا کم د ښکاري په دې کې څه قرضه وه او په هغې کې دا بلډینګ چې تاسو ته ښکاري د هغه د دوبۍ د غیرتمندو مسافرو هغه پیسې د یو روپۍ په دې دی کې ول هم ذمهواري کوم او روز د آخرت د هغې د پیسو زه ذمهوار یم انشاءالله چېرې به زه ونه کړم چې زه د مدرسو پیسو ته لاس ونیسم هغه پیسې په دې ځای باندې ولګېدلې په دویم فرصت کې چې مونږ شکریا ادا کړو د صدارت خان او د سلطانت خان چې ولیدل چې کوګا کې مطلب طالب علمان دي او هغې ته مدرسه تنګه شوې ده هغې راولګېدل او صدارت خان وایي چې مونږ دومره ځمکې خرڅې کړې خو زه به هغه ځمکه مین ځمکه رالم او زه هغه مدرسې ته وقف کوم د صدارت خان راغی په خپله پټوارخانې ته لړ او د خپل جیب پیسې راوباسلې چې انتقال به هم کوم او مولي صاحب دا به درته وقف کوم په دې ځای باندې نو دا هغه صدارت خان هغه ځمکه الحمدلله نن به کې دا غیرتمند مشران او دا کشران چې کوم ناستې دا د هغه ثمره ده دویم کې زه شکریا ادا کوم د هغه صدارت خان او د هغه سلطانت خان چې دا ځمکه تا کوم ورکړه دا رکنه ده دا ځمکه ستا دپاره مشفوعه ده دا به شفاعت کې ستا دپاره او هغه ځمکه سنځې کاکا ته هم زه دا خوشخبري وکړم چې دا ځمکه دا ختمه ده دا ستا دپاره شفاعت کوونکې جوړه شوله بیا دا ځای ګراوند پروت و د دې دپاره ما سره غم و چې زمونږ کوګا غیرتمند خلک دي لوی ځای دی خو په دې کې د کتابونو مدرسه نشته خو هغه ته ګورې د حفظ مدرسه ده بل ځای کې د حفظ مدرسه ده خو د کتابونو دپاره د سوچ او فکر د چا نشته نو ما وایي چې دې ځای کې په دې کوګا کې د کتابونو مدرسه روانه شي دا د حفاظو ده او دا به د کتابونو شي نو ټولو ملګرو مشوره وکړه چې مولي صاحب د کتابونو مدرسه جوړی دی باندې خو خرچه ډېره زیاته ده نو خپل رور راله 4,20,000 روپۍ باندې ویزټ کړی دی د ورځې د آخرت د هغې ذمهوار یم په دې کې زه کاذب نشم غورځېدی او قسم پرې درته خورم چې هغه راته ویزټ وکړو او ملیشا ته یې وغوښتم د ملګرو په دعوت په شکل لړم د هغه ځای نه تقریبا 16 لاک څه د پاسه روپۍ راللې په هغې کې تقریبا 5 لاک روپۍ په مونږ باندې قرضه وه او د هغې نه پس نورې پیسې د ویزټ د محفل ذاتي لګېدلې وې هغه پیسې به کم شولې او نورې پیسې مونږ په دې ځای ولګولې څه په قرضه کې لړې دویم فرصت کې زمونږ مدرسه چې را رسېدل له دې ځای ته ملیشیا ته تلم تاسو ته چې د خپل ذات دپاره چنده نه کوم طلباو دپاره کوم د دویم فرصت کې الحمدلله دا کم بلډینګ چې تاسو ته ښکاري دا کم فینري دی دا کوم څیزونه دي دا ښکاري دا د ملیشیا پیسې دي د هغې غیرتمندو مسافرو چې هغې احترام کړی دی ما ته خپل ګاډی وقف کړی دی او په لرې لرو خپل تیل یې اچولي دي خپل دا کړي د هغه ملیشیا د مسافرو زه شکریا نشم ادا کولی چې د هغې کوم احترام کوم ادب کوم پیسې کوم دغې راکړي د هغه شکریا زه د هغې نشم ادا کولی نه د هغې غیرتمندو ملیشیا د رونو مسافرو زه شکریا ادا کوم چې الله تعالی دې ستاسو په زندګۍ کې او ستاسو په ژوند کې برکت ور واچي چې تاسو د علماو سره شانه به شانه ولاړې او دا زموږ د دې عوامو د مدرسې چې کوم بنیادونه دي دا د دې عوامو د دې غیرتمندو او د دې خلکو دا موږ سره معاونت
ضمانت ته امداد دی الحمدلله چې دا مدرسې دې ځای ته رارسي. بدریم فرصت کې ما ادا د عمرې کړې وه چې زم عمرې له خو یو ملګري راته وویل چې مولوي صاحب تا وایي درته 2 میاشتې لرې ته راشه دعوت له رالې مولوي صاحب خو ستا مدرسه ده مدرسې ته راشه په دعوت کې خپل دغې وکړو په هغې کې خپلو ملګرو پیسې ورو راټولې کړې د هغې نه تقریبا 10 لاک روپۍ چنده شوې ده او په هغه 10 لاک روپو کې د هغه ځای سره چې بوټ ښکارې دغه بوټ ته پورې یو کنال ځای شوی دی په دې کې مې خپل رور حمایت الله 14 لاک روپۍ ورکړي دي ذاتن او دا مدرسه تقریبا 20 لاک روپۍ زموږ خپله ذاتن قرضدار ده دې محتمم راشي کو په کلام الله نس کې دا بالکل زموږ قرضدار ده 14 لاک پکې هغه ورکړې نورې لګوري دا نه وایو هغه ورکړې او تقریبا په دغه کې 10 لاک ولګېدلې څه په ویزټ شوي وې څه دغه شوي نه دا تقریبا په 23 لاک مکمل شاه باچاوي د هغه سره مونږ خبره وکړه 20 لاک روپو ته راله نو څه په هغې کې نورې پیسې ولګې نه 7 لاک روپۍ پکې ضمانت تللي دي او تقریبا 14 لاک پکې زموږ ورور دغه دی کې ادا کړي دي. نه دا دغه ځای تاسو چې دا کومه ثمره ښکاري نه دی د ورځې د آخرت ذموارم او په دنیا کې هم زه راته څوک وي نه زه ورته په قلم دا ښودلی شم چې دا بالفرض دا کارګزاري ده او راشه په کافی کې ما لیکل تا ته پرته ده او اخره کې دا کم میلمانه چې راغلي دي د دې ډېر زیات مشکور او شکرګزار یم چې په یو کمزوري دعوت باندې دا غیرتمند وروڼه دې خپل کارونه پرېښي نن ډېر خلک دا شان اغېز یعنی دا شان سخت کارونه د هغې پرېښي دي راغلي دي دې ځای ته خپل د درس قرآن او د ختمونو د دغه کې هغه څه دي هغه شریک شوي دي دلته نه زه ستاسو شکرګزار یم او بیا د هغې خلکو کوم چې زمونږ دا سیری محله ده او بیا اخره کې زمونږ هغه کوم وچ خور دی او د کیم والا چې دوی خپله یو روټۍ هغه نیمي او طلباو ته یې ورکوي په هغې باندې قرآن دی یادي او په هغې باندې دوی څه کي علم زده کي په هغې باندې هغې حفظ زده کي نه زه د هغې کیم والا او د هغې وچ خوړ والا او د دې سیرې والا او په آخره کې بیا د ټولو نه شکریا دا کوم د هغه انتظامیې والا چې دا پروګرام د کوم وخت نه هغې شروع کړی دی او الحمدلله هغې مونږ سره ولاړ دي شپې روڼ کړه ورځ را سره دا شان هغې سخته تېره کړه هغې لګیا دي نه الله تعالی دې ستاسو په زندګۍ کې او په ژوندونو کې برکت پر واچي یو کمزوري طالب علم ستاسو په مخ کې د مدرسې یو یعنی دا شانتي یو مختصر غونتې کارګزاري وړاندې کا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله. داود